السلام علیکم. په 400 کې چې تیرو ورځو کې کومه دښمني روانه وه، یو بده پېښه شوه. ځوان زلمی میا عاصم شاه کاکا خیل ایډوکیټ، هغه قتل شو، دا هغه شهادت وشو. د هغې د قتل دعوه چې وه هغه د 420 سیټې پولیس په سابقه ایس ایچ او بهرمن شاه باندې وه. په دغه حواله باندې په 400 کې یو ډېر تنوع جوړو، یو ډېر عجیبه صورتحال جوړو. عمر فاروق چوک 400 کې چې د مظاهرې شوې وې، سیاسي جماعتونه، سیول سوسایټي، میډیا دا یو طرف ته وه او د ټولو خلکو همدردی چې دی نو هغه د میا عاصم شهید چې دی میاګانو صاحبانو دغه خاندان سره وې. ټولو خلکو غندنه کوله چې دا یو ظلم شوی دی. بل طرف ته د پولیس ډپارټمنټ او د بهرمن شاه ملګري هم کاغه په سیول سوسایټي کې وو، کاغه په صحافیانو کې وو، کاغه په سیاسي ګوندونو کې وو، نو د هغې هم یو خپل موقف وو او څه ښکاره او څه پټ پنا جانبین ملګرتیا کېده. د الزاماتو یو سلسله روانه وه. بیا د عدالتي کاروایۍ په حواله باندې تر د های کورټه پورې ځینې بدمزګۍ هم شوې وې، ځینې غلطفهمۍ هم پیدا شوې وې. په دې دوران کې درنې هم شوې وې، ډي پي او 400 سره، ار پي او مردان سره د غمجنې کورنۍ چې دی نو ملاقاتونه هم شوي وو. او بیا ار پي او مردان، ډي پي او 400 او نور پولیس افسران چې دي نو د غمجنې کورنۍ ته د دعا دپاره خیرسګالۍ په حواله باندې تللي وو. په دې کې مختلف خلکو چېرته که تیز و تند بیانات کېده نه، هلته د روغې جوړې خبرې هم کېدې، قسمه قسم خبرې کېدې. خو شکر الحمدلله د هر چا د تصور نه بالاتر او د سوچ نه یکدم چې دا خبره مخې ته راغله چې د بهرمن شاه سابقه ایس ایچ او او د شهید د کورنۍ په منځ کې د مشرانو په ذریعه کامیابې جرګې وشوې او په خپلو کې یو راضینامه او صلح وشوه. د هغې په نتیجه کې د بهرمن شاه ضمانت هم منظور شو او په کراس اف آی آر کې چې په بي بي آی باندې د شهید د کورنۍ کم خلک وو د هغې ضمانت هم منظور شو. څومره چې سپید پوش خلک دي، څومره چې شریفان خلک دي، عزتدار خلک دي، پرامنه خلک دي، حیادار خلک دي، قانون پسند خلک دي، امن پسند خلک دي، په دې روغه باندې ټولو ډېر زیات د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده، ستاینه یې کړې ده، شکریه یې ادا کړې ده. هغه د پولیس مشرانو چې په هغې کې مسعود بنګش صاحب او په هغې کې د نورو مشرانو نومونه راځي، که په هغې کې قامي خلک وو، که وکلا برادران وو، یعنې چا چې په دې روغه کې د خیر په دې کار کې قدم اوچت کړی دی او څه وس یې کړی دی، نو رسمي طور جماعت اسلامي او د 400 وکلا برادرۍ او د شهید خاندان او عامو خلکو چې دی د هغې خلکو ستاینه شکریا وکړو. په دې ډېر چې دی د خوشحالۍ اظهار وکړو چې شکر الحمدلله په باعزته طریقه د دغې مسلمانانو پښتنو په مابین کې چې دی روغه جوړه شوه. دښمنۍ ډېرې بدې وي، ښه خبره نه وي، او روغه چې دا نو ډېره زیاته ښه وي. د پښتو خبره ده چې پښتون څوک یې مړ وکړي، بیا څوک یې مړ وکړي، مړ وکړي، مړ وکړي، خو اخره کې روغه کېږي. موږ کتلي دي چې د غټو غټو دښمنو پکې چې دی نو په درجنونو ځوانانو قیمتي خلک مړه دي، نو آخري نتیجه یې روغه راځي. څه چې شو ډېر افسوس و، بده شوې وه. د غمجنې کورنۍ دغه غم تر قیامته نه ختمېږي. دغه شهید چې دی واپس موږ نشو راوستی، خو چې روغه وشوه نو شکر د نور خیر او امن راغی. په دې باندې دریځ چې دی ګناهګار څوک و، بې ګناه څوک و، الله ته پته ده چې په چا الزام و، هغې خپلې سپایه کې هر ثبوت او دلیل وړاندې کو چې کوم غمجنه کورنۍ وه هغې سره مې خپل دریځ و. خو شکر الحمدلله چې مشران ناست دي نو په منځ کې به خبرې هم شوي، څه شهادتونه ثبوتونه به هم پېښ شي او کې هېڅ هم نو چې دپاره د خدای غمجنې کورنۍ بهرمن شاه بخښلي وي. نو ډېر یو عظیم او ډېر یو غټ کار وشو. په دې کې په هغه وخت هم چې د دې موږ راپورټینګ کوو، په دې به موږ تجزیې کولې، نو موږ ته د اندرون حالاتو پته وه. یو بدقسمته اتفاقي واقعه شوې وه چې په دغه ګرم تنور کې هر چا خپل ککوړې پورې کو او داسې سیاسي خلک وو، داسې ډلې وې، داسې ګروهونه وو، او خاص کر په هغې کې قابل ذکر چې دی منشیات پروش چې په 400 کې د آیس
په انټرنیشنل سطح غټ غټ ډیلران دي هغې د اورته ببوزې واښه او د دې اتفاقي حالاتو نه داسې جوړول چې په هغې کې د میا صاحبانو کورنۍ او بل خوا د بیرمن شاه کورنۍ د هغې بربادي غوښته او د پولیس دا ډپارټمنټ او د چارسې د ولس په منځ کې یو خلیج او نفاق پیدا کو نو دراصل دا روغه چې دا د ډیرو شیطانانو د بدخواهانو د ډیرو مجرمانو د جرایم پیشه د سماج دشمن عناصر په مخ باندې سپېړه وه په دې ناروغه باندې حسب معمول خبرې شروع دي او کله چې دی نو مجيب الرحمان ایډوکیټ صاحب د چارسدې د بار صدر او د جماعت اسلامي یو معزز رهنما او چې په دې کې په دې ټوله سلسله کې د هغې یو ډېر مثبت او د پښتو د سړیتوب یو اسلامي رول و زموږ د ابراهیم حاجي صاحب د دې ټولو هغې پرون مې یو خبره کړې وه چې قسمه قسم خبرې به کېږي زما دا خیال دی چې څوک هم په دې خبره کې هغه امن خوښي انسانیت خوښي خلک به وي دا ډېر خو خو دې یو څو سوالونه پرېښودل او څو جوابونه زه به راشم د هغې اظهار به وکړم یو خو دا پولیس ډپارټمنټ دا وخت کې ډي پي او 400 صاحب آر پي او مردان آی جی پي صاحب او د پولیس اعلی چارواکي سره د صوبایي حکومت د ذمه دارو خلکو زه هغې مخاطب کوم او یو عرض کومه چې په دغه تیرو ورځو کې یو ځوان زلمي د پولیس ایس پي چې دی په اسلام آباد کې خودکشي وکړه د دې نه مخکې هم داسې واقعات شوي دي وخت په وخت خبرونه راځي چې چېرته پولیس اهلکار په سرکاري رایفل باندې خودکشي کوي دا خبرونه راځي کله چې دا خلک خودکشي کوي نو دا یو عمل نه وي د خودکشۍ نه دی مخکې مړي خو دغه د خودکشۍ دغه عمل چې دی هغه د هغې یو عوامي اظهار وشي څوک چې خلک ځان وژني خودکشي کوي نو دا شدید ډپریشن وي او دا ډپریشن چې کله شروع شي انزایټي او ډپریشن او دا شدت واخلي نو په دې کې په ساینسي ژبه کې د میډیکل په ژبه کې سویسایډل آیډیشن وي د دې خودکشۍ کولو والا ته د خودکشۍ خیالات راځي او مرګ سره د دې مینه پیدا کېږي او خودکشي دغه بیا رسمي خبره وي زمونږ د پولیس اهلکار په غونډ پاکستان کې د هغې تنخواګانې نامناسب د هغې ډیوټي اوقات چې دی دا غیر انساني دي د هغې رهایش چې دی غیر انساني دی د هغې خوراک څښاک غیر انساني دی چوټي هغې ته نه میلاویږي ارام هغې وخت نشته مس خوراک د هغې نشته تنخواګانې د هغې ښه نه دي هر وخت یې دا سر چې دی په تلي کې وي دا د وردی په ځای کپن اچولي د شدګر ته مجرم ته هر چا ته مخکې وي دا انسانان دي دوی به پرشر څومره اخلي ښه د وزیر او د مینی او د ایم پي او د سنیټر کنزلو ته دی ولاړي د افسر بېعزتۍ ته دی ولاړي وزیر کبیر مشر ته دی ولاړي زورورو سپین روبو خلکو ته دی ولاړي که په چوک یو ولدار یو سپی خپله ډیوټي هم کوي یو ګاډي ته لاس هم ورکړي زورور خلک زموږ په معاشره کې چې دي هغې بېعزته کوي د ټولو نه غیر انساني ذلیل او بې سړیتوبه چې دی نو دا د پولیس دی او دا یوازې د اسپۍ نه دی دا د اسپۍ نه واله تر د آی جي پورې دا ټول یو حال دی څومره چې د اسپۍ غریب او د اولدار او د ایسای او د تاړېدار په تکلیف کې دی د هغې دوچنده چې دی نو د افسران هم دي د تاړو دپاره بجټ نشته د بجلی د بل دپاره چې څه نو بجټ نشته د کاغذ دپاره نشته د میلمه مزبه دپاره نشته د موبایل د جوړولو لپاره نشته د ډیزل لپاره نشته سپارښونه او بیا فرمایشونه او سپارشي ډوټۍ تاسو ولې دا نه ګڼئ چې دا ستاسو پولیس اهلکار چې دي نو دا انسانان دي دا روبوټ نه دي یا خو تاسو چین ته آرډر کړئ دا پولیس محکمه ختم کړئ صرف افسران پرېږدئ یا انجینران یا اپریټران او په زرګونو خلک لکونو خلک چې څونه پکار دي چین ته آرډر کړئ چې هغه دله روبوټ راولیږي چې راویلیږي درله نو بیا پروا نشته که څوک یې وژني څوک به کونډه شي څوک به یتیمان شي د چا به ژوند تباه شي او تاسو به ورځلې شهادت ټاپه پې ولګوئ 100 روپۍ به له ورکړئ او د هغه هم خاندان او ژوند تباه کړه نو دغه روبوټ دی که بیا څوک
ولي نو هم به درته مسله ني. زما دا خیال دی چې عام ډیولپمنټ دی ودرې د هر ځای نه چې فنډ ضروري راوځي د تاړو عمارتونه دې برابر کړي هغې کې د هر سهولت ورکړي تاړو سره چې څومره په نن دور کې او په راروان 100 کاله کې د نپرې وي د هغې نپرې دپاره کوارټرې بارکونه جوړ کړي د یو بارک سره سره د حیثیت مطابق د یو سپی د حولدار د تاړېدار بارک جوړ کړي د دې تنخواګانې سیوا کوي د دې مراعات سیوا کوي په هر ضلع کې د پولیس چې د هسپتال پکار دی په هر ضلع کې چې د پولیس سکول پکار دی کوم زموږ پېښور دلته چې په بورډ کې کوم د پولیس سکول دی دا د حکومت لپاره هېڅ هم نه ده هر ډسټرکټ کې لازمن پکار ده چې په هغې کې د پولیس دپاره یو اعلی سکول وي په هر ډسټرکټ کې لازم پکار ده چې هلته د پولیس دپاره یو اعلی چې دی اسپتال وي لازمه ده چې هر تاړې سره د جرا پولیس والو دپاره ښکلې بارکونه وي د جدید دور مطابق دفترونه وي د ناستې ځای وي د مقرر د تاړېدار او ورسره کوارټرې وي د 3 مرلې د 15 مرلې د 10 مرلې د هغې مطابق چې دی نو د عهدو مطابق هغه پولیس اهلکار چې هغې سره خپل بچي وي چې هغې وي او څنګه چې زمونږ دلته د پوځ قانون دی که د یو پولیس افسر یا د پولیس اهلکار تبدیلي کېږي نو د هغه بچی که د مردان د پېښور نه یا د چارسدې نه که مردان ته ځي نو چې پر نه پروزي نو دلته د سکول نه هغه بچي اوچت کړي او هغه د مردان په سکول کې او دا ټول چې دی مفت تعلیم وي د دې او البته د دې معیار هغه وي چې د دې اسپیانو بچي هم چې دي نو اسپیګان او ډي آی جیګان جوړ شي او هغه معیار دی د دې ورکړي هغه معیار دی ورکړي چې عام سیویلین خلک په دې کې خپل بچي داخلي او حکومت هم ضرورت نشته دغه سیویلین په فنډز باندې زموږ د پولیس د اولاد چې دی نو چې دی نو د هغې کېږي تعلیم او تربیت کېږي ورسره دی د دې د ډیوټۍ دا روسټر چې دی خاص کم دی اهلکار بلا بېروزګاري ده واخلئ لازمن برتی کې خامخا وکړئ بیا د دې اوقات کار ورځ شپه باران د هغې خیال وکړئ بیا چې دی نو د دې د آرام خیال وکړئ دې له د چوټۍ خیال وکړئ بیا دې سره د انساني رویې ساتل افسرانو له پکار دي بیا د دې چې دی نو پکار ده چې د هرې ضلع په سطح باندې په پولیس اسپتال کې یو ماهر نفسیات وي او لازمه شي چې په میاشت کې د اسپۍ نه واخله تر دا ډي پي او پورې چې دی نو هغه دغه ماهر نفسیات سره سایکالوجست سره سایکاټریسټ سره هغې سره چې دی نو یو کاونسلینګ د هغې کېږي دا ملاویږي د دې وړې لوی د دې پریشر د سروس دا نو بیا به دا پولیس باندې دا بوج نه وي او ناولې واقعات به نه کېږي بله خبره زما په خیال پولیس ته دا پکار ده چې دا موږ د پښتو دی د پښتو نه وتل نه دي پکار د چارسدې زمونږ دا واقعه په دغه غټه دشمنۍ کې د پښتو دا رنګ روغه تاسو ولي دا تاسو له جرګې وکړه دا تاسو له قانون او په زور باندې نه کېږي خبره دا ده چې موږ پښتانه چې زموږ روایات هم دي زموږ دشمنۍ هم دي بیا چې اوسړی دلته خاني ملکي مخوري شي د کلي علاقې خلک هم راځي د خلکو ذاتي دشمنۍ دي یو سړی جرایم پیشه دی هغه ټوپک مار ساتلی دي اجرت کوي شوکې کوي ډاکې کوي ژوندی یې وسوځوئ خو یو د دې ځای مخوري سپید پوش خلک دي د چا به ذاتي دشمني وي مغرور وي یا به په تکلیف کې وي یا به د سر رابطه کې یا به د ضمانت سلسله کې راغلي یا به د روغې دپاره راغلي مهرباني وکړئ چې داسې د دې زه د مالدارو خبره نه کوم زه په معاشره کې د پاکو د روغو د عزتمندو خلکو خبره کوم که داسې د ده په ځای کې چېرته اتفاقا داسې څوک ځي راځي چې هغه پولیس ته مطلوب دی نو هغه وغواړئ اعتماد کې والی منع یې کړئ تعاون یې حاصل کړئ او که فرض کا د هغه په ځای کې داسې څوک مطلوب دی نو د پښتو د دستور د لاندې لږ توره طریقه پکار ده د چا په اجره ورختل د یو چا بېعزتي کول یا هغې له سهولتکاری نوم ورکول یا هغه د 109 109 وړاندې پرچه کول یا مخوریز خلک په دې بلیک میل کول چې تاله داسې خلک راځي نو دا هم طریقه نه ده دا څومره ښکلی کار وشو مثال طور زه یو کس یم
زما په سماج کې یو عزت دی. ما سره ځینې خلک داسې کینی پاشي. نو که فرض که پولیسو سره دا معلومات وي چې زه سما دشمن عناصر یم، زه غلط سړی یم، نو هم ماته د لاس اچولو نه مخکې څه اخلاقي اصولي څه طریقه څه جرګه څه مرکه که زه بس طالب مجرم نه یم، یو عام سړی یم، یعنې روزګار هم کوم، کاروبار هم کوم، ځان ته خان هم یم، صحافت هم کوم یا سیاست کوم یا په یو بل روزګار کې، یعنې زه دا وایم چې زه شریف یم، شریف شکل هم ورکوم، خو یم غلط سړی، نو بیا هم د یو جمهوري دستور او د پښتنو د روایاتو نو دا یو طریقه پکاره چې داسې بیا پیښه ونه شي. بیا هم کله چې په کومه علاقه کې یو کار کیږي او یو اسیټو نیغ په نیغه په خپله ځي یو عمل کوي یا افسران، دغه ظاهره ده د پولیس نظام کې به وي، خو که نه وي نو دته احتیاطي تدابیرونه ورکول پکار دي او په دې پویول پکار دي چې ته دغلته ځې نو ته به قدم څه اوچته چې دغه شانتې بده پیښه ونه شي. اخري خبره به زه راشم ولس ته، مشرانو ته پکار دي چې په کلي علاقه کې څومره د خلکو دښمنۍ دي په هغې کې روغ وکړي، د پښتنو د اوږې نه ټوپک کوز کړي، د کومو خلکو چې د پښتو انکو د پولي پټي د رورولۍ عزیزولۍ دښمنۍ دي، مشران دې را پاسي چې دغې کې دې روغ وکړي چې دا ټوپک د اوږو نه کوز شي. په کم کلي علاقه کې چې بدعمله خلک دي، جرایم پیشه خلک دي، د هغې منې کول پکار دي، اصلاح یې پکار ده، تعاون ورسره نه دی پکار، پولیس سره هر سپورټ پکار دی، او بیا د دغې خلکو یو سوشل بایکاټ پکار دی. که پولیس په دغه خلکو خلاف کاروایی کوي نو پکار ده چې موږ مرګرتیا وکړو. بیا هم که چېرته یو داسې موقع راځي او یو سفید پوست سړی چې دی نو هغه د یو پولیس اهلکار سره د هغه یو واسطه راځي او پای کې تاوتریخوالي کېږي یا هغه دا ګڼي چې د پولیس والا زیاتې وکړو یا یې د هغه بېعزتي وکړه، نو د صبر تحمل برداشت ته د کار اخلي. په موقع باندې د خبره مرګونو او لاس اچولو ته نه بوځي، د دغې افسر نه بالا افسر هم شته، هغه ته تلی شي، هغه ته درخواست ورکولی شي، ګیلهمانه کولی شي، میډیا ته تلی شي، د پاره د خدایه بخښلی شي. او نن که د یو پولیس اهلکار نه، لکه ما سره یو پولیس اهلکار یو خبره کوي، نو دا ضروري نه ده چې هغه به زیاتې کړي، کیدای شي زه غلطې موضوع نه منم، خو جانې هغه زیاتې هغه مکاغم انسان دی، که نه یې زیاتې وکړو زما رویې کې لږ پښتو انسانیت او سړیتوب بیا د ماپۍ یو توان لرمه، قسم په خدای چې دغه اهلکار به په 2 منټه کې په دغه خپله رویه باندې ستوماني که نه ستومانه نه شو، سبا به زما ځای ته راځي چې جي ما نه دا غلطۍ شوې زه بخښنه غواړم. مینه د مینې نه ولاړېږي. هر سړی چې ځان ته وایي چې زه سیر یم بیا خبره خرابېږي، که تاړېدار وایي چې زه تاړېدار یم او که خان وایي چې زه خان ملک یم، موږ ټول انسانان یو، عجز یو، د یو ادم اولاد یو، د یو خاورې خلک یو، نه په دې څوک وړوکي ښکاري نه څوک په دې لوی ښکاري. تاسو په خدای یقین وکړئ زه چې چېرته په دې پاکستان کې ګرځم او په دې صوبه کې ما ته چېرته چې پولیس لاس راکړی دی زه ودرېدلی، که ما نه شناختي کارت غوښتی دی ما ورکړی دی، که ما نه تالاشي غوښتې ده ما ورکړې ده، ما غیر ضروري نه بدماشي کړې ده، نه مې تعارف کړی دی، نه مې پیژنګلو کړې ده، زه خو نه چا قید کړم نه چا ځوړند کړم نه چا پانسي کړم. نو به هر حال ټولو هغه مشرانو ته ډېر ډېر مبارک او شکریه چې چا دغه روغه وکړه، روغه کوونکو ته هم ډېر ډېر مبارک، او الله دې د هر چا په ژوندۍ کې خیر واچوي. اجازه غواړم د الله په امان.